د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد شپږ میاشتې فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه نیازبینه لوري په دنیا کې ژوندۍ وه او د هغې نه بعد فاطمه رضی الله تعالی عنها هم وفات شوله. او چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات کېدله نو علی رضی الله تعالی عنه د سحر مونځ وکړو او سحر مونځ نه بعد ذکر اذکار یې وکړو او چې کله کور ته راغی نو عجیبه منظر ګوري چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور کې ناسته ده، یو طرف ته ځان ته جارو ایښې ده چې په دې سره به زه جارو کوم، کور به جارو کوم، بل طرف ته زما عزتمندو میچن لګولې چې وړه به جوړ کما، بل طرف ته کپړې مخې ته ایښې دي چې دا کپړې به وینځمه. علی رضی الله تعالی عنه چې کله راغی او دا منظر یې وکتو ورته وایي ای فاطمې څه ناشنا منظر وینم، نو ناشنا منظر وینم، یو طرف ته دې ځان ته جارو ایښې ده، بل طرف ته دې کپړې ایښې دي، بل طرف ته دې میچن لګولې ده، دا څه وینم؟ وایي ای علي ما سره وخت کم دی، ما سره وخت کم دی، وخت را سره ډیر کم دی او زه روانه یم. وایي چېرته روانه یې؟ وایي ما خوب لیدلی دی. وایي څه خوب دی لیدلی؟ وایي ما په خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا جان سره ملاقات شو. زما بابا جان ما ته په خوب کې راغی او ما ته ویلي چې فاطمې تا پسې راغلی، فاطمې تا پسې راغلی ما. نو اخو خوب علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي اخو دې خوب کتلی دی؟ وایي نه کنه بله خبره یې راته کړې ده. وایي بله کومه خبره درته کړې ده؟ وایي دویمه خبره یې راته دا وکړه چې ای فاطمې دا راته ووایه څه دې خوړلي دي؟ د علي په کور کې خو د صدرک نه لګي، د علي په کور کې دې څه خوړلي دي؟ وایي ما ورته ویلې چې بابا جانه پښمني کې مې څه کجورې وي او اوبه وي، په هغه کجورو سره چې کوم دی پښمنۍ مې کړی. وایي راته یې ویلې چې لور جانې خفه کېږه ما روژه ماتې به دې د محمد رسول الله سره. الله چې کله علي دا خبره واورېدله ډېر زیات پریشانه شو، هسې روب پرې راغی. زما محترمو علی رضی الله تعالی عنہ په سلګو سلګو جاړي او فاطمه بیبي داسې پرته ده او ورته وایي ای علي زه تا ته یو څو نصیحتونه وصیتونه کومه په هغې باندې عمل وکړه. ورته وایي وایه څه وصیتونه دي؟ وایي اولنی وصیت زما دا دی چې زما د مرګ نه بعد ته دینداره بیبي سره نکاح وکړه، د نیکې بیبي سره نکاح وکړه. او دویم وصیت مې دا دی چې هغه بیبي سره به ته 9 ورځې تیرې او 29 دن به د هغه بیبي سره تیرې او دا یو ورځ به د حسن او حسین سره تیرې. ولې چې دا هم د مور او پلار د محبت ارمانجن دي، دې هم د مور او پلار محبت پکار دی کنه. نو دا یو ورځ به د حسن او حسین سره تیرې. علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېده ډېر زیات یې وژړل او ایسته روان شو. ورته وایي فاطمې بس چپ شه. چې څنګه روانېدو فاطمې رضی الله تعالی عنها شا طرف نه زما عزتمند ورته لاس کو. ورته وایي علي چې زما د تلو وخت شو روان شي، چې زما د رخصتېدو وخت شو روان شي. و دا یو وصیت مې بل دی، دا خو قبول که کنه، دا خو قبول که، دا خو واوره کنه. او یو څیز د نه بل غواړم دا راله راکه. نو علي رضی الله تعالی عنہ سترګې د اوښکو نه ډکې دي او داسې مخ راړي. ورته وایي بیبي ای فاطمې ته خو چې کله د علي کور ته راغلی نن تاریخه پورې تا د علي نه څه غوښتلي نه دي، نن ته څنګه د علي نه څه غواړې؟ نن زموږ زنانه د خپلو خاوندانو نه څومره ډیمانډونه کوي، خاوندان ترې نه په ورونو کې ولاړ دي. هغه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ای علي دا یو څیز برخامخا راکړي، یو څیز د نه بل غواړم. ورته وایي فاطمې وایه څه غواړې؟ وایي علي ما معاف کړه. څه مې کړه؟ معاف مې کړه. هسې نه د قیامت په سخته ورځ باندې زه د خپل بابا جان سره په حوض کوثر باندې ولاړ یم او ای علي ته د لرې نه را روانې او محمد رسول الله ته زما شکایت وکړي چې یا رسول الله ستا دې لور په دنیا کې زه ډېر خفه کړی یم، زما سترګې به د خپل بابا جان مخامخ کته شي، ټیټ سترګې به شم. ای علي ما معاف کړه. علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېده نور یې وژړل، دومره په سلګو یې وژړل. ورته وایي ای فاطمې دا معافي خو ما ته نه غوښتله، ولې چې نن تاریخه پورې د علي په کور کې
دی فاطمه رضی الله تعالی عنها چرته په مړه خېټه روټۍ نه وخوړل. الله تر مرګ پوری فاطمه رضی الله تعالی عنها مرګ پوری د علي په کور کې په مړه خېټه روټۍ نه وخوړلې. و اے فاطمه معافي خو زما حق جوړېدو چې تا نه مې غوښتې. او د هغې نه پس حسن او حسین بچنګي زما عزتمندو مخې ته اوړي راوړي ورته وایي اے بچو لاړ شئ محمد رسول الله ته درود و سلام وایي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیارت وکړئ. حسن او حسین لاړه د خپل بابا جان قبر لا او زما عزتمندو د بابا جان قبر ته ولاړ دي، دا خپل نیکه قبر ته ولاړ دي او د محمد رسول الله د جنگلی له ولا आवाज راځي اے حسن او حسین اے زمان وسو لاړ شي د خپل مور دیدار مو کوي، قیامت تر ورځې پورې به د خپل مور دیدار بیا ونه کوي. لاړ شي د خپل مور دیدار وکړي. مور د نه روانه ده، مور د نه رخصتېدو والا ده. الله اکبر. حسن او حسین په منډه منډه راغه. زما عزتمندو فاطمه رضی الله تعالی عنها پاک صفا ته فرمایي زما محترمو دا غې نه بعد علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے علي ما پاک غسل کړی دی او زه چې وفات شوم ګورې دوباره ما ته د غسل راکولو ضرورت نشته. دومره حیاناکې زنانه، دومره با پرده زنانه زما عزتمندو. او فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات نه بعد چرته خندلی نو. الله رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات شو دا غې نه بعد فاطمه چرته خندلی نو، دومره غمجنه وه. خو زما عزتمندو اسماء رضی الله تعالی عنها د دې رشته داره وه او ورته وویلې چې ای اسماء زه تا ته یو څو وصیتونه کوم. اولنی وصیت مې دا دی چې ګورې ما غسل کړی دی چې زما بدن ته بل څوک ګوتې رانه وړي. الله زما بدن لا بل څوک ګوتې رانه وړي، ما غسل کړی دی. او دویم په دې خبره خفه یم چې زما د جنازې دا کټ ادیرې طرف ته روان کړی وي نو دا خلک به زما د جنازې زما د کټ ته به ګوري او وایي به چې فاطمه د بدن نه غټه وه یا فاطمه د بدن نه وچه وه. زه په دې سخته خفه یم چې دا به څه کي. اسماء رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې فاطمه مه خفه کېږه. حبشو کې داسې یو ترتیب او اصول دی چې هغه کله زما عزتمند یو زنانه وفات شي نو د کجورو دا څانګې دا په دې زنانه باندې د پاسه داسې ډولۍ غونته کې وایي چې د هغې په ذریعې سره د زنانه بدن نه ښکاري. نو زما عزتمندو په دې خبره باندې فاطمه رضی الله تعالی عنها په خندا شول. دا یې دویم ځل خندلو. د خپل پلار د وفات نه بعد یو د پلار په ژوندانه خندلیو، یو د پلار د وفات نه بعد یو ځل چې وخندل په دې خبره وخندل او ورته وویلې چې زما جنازه به د شپې په تیاره کې قبرستان طرف ته وړلی کېږي. د شپې په تیاره کې چې نامحرمه زنانه نامحرمه نارینه زما جنازه زما د جنازې کټ ونه ګوري. دومره حیاناکه، دومره با پرده زما عزتمندو، دومره د حیا نه ډکه. علي رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات غمجن دی. وی فاطمه ته خو اوسه پورې چې کم دی ستا خوله خاموشه وه. وی زما بابا جان زما خوله خاموشه کړې وه. ما ته زما بابا جان ویلي چې ای فاطمه ګورې خبردار د علي په کور کې د هیڅ څه درک نه لګي او د علي نه به بې ځایه ډیمانډونه نه کوې. زمونږ زنانم دي په کورونو کې، زمونږ زنانم ناستې دي، خاوندان یې دې پوزو له راوستي دي. دا غریب به سهار او ماښام شپه ورځ به په ځان یو کړي د دې ښځې دپاره به زما عزتمندو نه به یې ښځه ښوئ نه به یې بچي ښوئ. او چې نن سبا غریب نه غریبه کورنۍ والله العظیم چې زما عزتمندو داسې خلک زه نه ګورم چې هغه په مړه خېټه باندې روټۍ ونه خوري. غریب نه غریب انسان. او تاسو واورېدل چې د فاطمې د علي رضی الله تعالی عنہ په کور کې د خپل وفاته پورې چرته په مړه خېټه روټۍ نه وخوړه. زما محترمو دلته دې زنانو له یو عبرت دی او دغه د زنانو په دې کټ باندې په دې جنازه باندې چې دا کومه ډولۍ وهلی کېږي نو دا زما عزتمندو د فاطمې رضی الله تعالی عنها سنت دی. دا د هغې په دې جنازه باندې د هغې د جنازې په کټ باندې دا ډولۍ وهلی شوې وه. نن هم د دې زنانو په دې کټونو د جنازو په کټ باندې دغه ډولۍ والې کېږي. خو زه حیران یم
چې یو زنانه ټول عمر ټیک ټاک جوړې کړي، ټول عمر چې کم دی خلکو ته خپل سترګې ښودلې، خپل بدن یې ښودلی، خپل آواز یې ښودلی، خپل جسم یې ښودلی، د مرګ نه بعد که پیار څومره پردې ته ور واچي نو په ژوندانه خو هغه ټول هر څه په سین له وکړي دي. خیال مو دی دې خبرې ته؟ په خپل ژوند باندې هغه خپل بدن ټولې دنیا ته ښودلی دی، که د مرګ نه بعد ته څومره هم پټه کړي نو پټه نه ده، پټه نه ده. زما عزتمندو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ نه تپوس کو چې ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت بیمارو او ته د هغې تپوس لرالی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا ته په ښي غوږ کې یو خبره وکړه چې په هغې سره ته په جړا شوې، بیا درته ویې فاطمې غوږ را نږدې کا او تا بیا غوږ ور نږدې کو، بیا درته په ګز غوږ کې یو خبره وکړه په هغې سره ته په خندا شوې. دا څه منظر و؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې کله الله رسول سخت بیمار و چې په هغه بیمارۍ کې الله رسول بیا وفات شو، وایي ما ته وایي فاطمې لور جانې دا غوږ دې را نږدې کا، او چې کله ما ورته غوږ ور نږدې کو ما ته ویلې چې لور جانې خفه کېږم، زه به په دې مرض کې به د دنیا نه رخصتېږم او وفات کېږم. نو لور چې د پلار د مرګ نه خبره شي خو څومره به خفه کېږي، جاړي به که نه به جاړي، دومره په سلګو سلګو یې وجاړل. بیا ورته وایي لورې دا غوږ دې را نږدې کا، وایي ما ورته بیا غوږ ور نږدې کو، وایي ما ته وایي چې لورې خفه کېږم، زما په خاندان کې به د ټول نه لومبی ستا ما سره ملاقات کېږي. دی راته وی نو فاطمه په خندا شوله. بیا د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد 6 میاشتې فاطمه ژوندۍ وه او زما عزتمندو د هغې نه بعد وفات شول. ډېر زر ورپسې لاړه. چې کله د فاطمه رضی الله تعالی عنها کفن دفن وشولو که نه، علي رضی الله تعالی عنه په سلګو سلګو جاړي او د فاطمه قبر سره داسې ولاړ، داسې غمجن ولاړ دی. زما عزتمندو دا سترګې تکې سرې دي د جړا د لاسه، او وایي اوس ما د دنیا حقیقت وپېژند، ما د دنیا حقیقت اوس وپېژندو چې ما نه فاطمې غونته کې بیبي جدا کړه، په دې لاسونو سره مې محمد رسول الله دې خاورو ته ورسپارلی او په دې لاسونو سره مې ورله لور هم خاورو ته ورسپارل. دا د دنیا حقیقت دی ورونو.